श्रीलंका इंडिया ته ډېر زیات زبردست شکست د سیریز په دویم اوډیای میچ کې ورکو. پهلا میچ کوم چې انډیا آلریډي ګټلی او هغه هم سریلانکا ډرا کو د هغې سره، حالانکې هغې ګټلی و په 15 بال باندې یو رنز پاتې و او 2 وکټې وې د انډیا سره، خو سریلانکا هغه میچ د هغې سره ډرا کو. هغه خو پرېږده وه، خو دې نه بعد کې چې کوم اوس دویم د اوډیای میچ و د سریلانکا او د انډیا ترمنځ کوم چې د سیریز میچونه شروع دي په سریلانکا کې د دې دواړو ټیمانو په منځ کې، نه لګېږي داسې ماته چې دا د انډیا هغه د T20 هغه چیمپئن ټیم دی کوم چې ریسنټلی د 2024 د T20 ورلډ کپ ګټلی. دا هغه پلیران دي په کوم کې چې روهت شرما هم شامل دی، په کوم کې چې ویرات کوهلی هم شامل دی او په دې کې چې کوم نور هغه ښه پلیران د انډیا دي هغه هم شامل دي. آی نو ماته پته ده چې میچ بای چانسز دی، څوک یې هم ګټلی شي، خو دومره په داسې بیکاره طریقه باندې د سریلانکا نه میچونه بایلل دا یو سوالیه نشان په انډیا کرکټ ټیم باندې راوچتېږي چې دوی ریسنټلی چیمپئن پاتې شوي دي او بیا دلته دومره آسان میچونه سریلانکا نه دي وبایلو. پهلا چې کوم میچ و هغه بالکل انډیا ګټلی و، بالکل انډیا ګټلی و، هغه سریلانکا د هغې سره ډرا کو. دویم چې کوم اوډیای میچ و د ون ډے هغه کې سریلانکا پهلا بیټینګ کړی و 241 رن، مطلب 241 رنز ټارګټ یې ورکړی په 50 اوور کې. د دې په جواب کې انډیا مکمل طور باندې فلاپ شوه د سریلانکا خلاف په دې دویم اوډیای میچ کې، او د دې په جواب کې انډیا 208 رنز وکړه او په دې باندې ټوټل ټیم د هغې آوټ شو. لګېږي د دې د پرفارمنس نه داسې چې انډیا د T20 هغه چیمپئن ټیم دی او دلته کې د سریلانکا غوندګي یو کمزوری ټیم، کمزوری ورته نشو ویلی، خو چونکې په تیر د T20 چې کوم ورلډ کپ په هغه کې د سریلانکا دومره خاص پرفارمنس نه او د هغې مخې ته چیمپئن د T20 چیمپئن ټیم فلاپ شو. د هغې سایډ نه په سپینر باندې کوم خبرو وکړو ډېر زیات زبردست جیفري چې کوم دی 6 وکټې اخیستې په 10 اوور کې او 33 رنزونه یې ورکړي. ډېر آوټسټینډینګ بالینګ د دغه سایډ نه دی بالر کړی دی او یقینا عمدې مین کردار په بالینګ کې ادا کړی دی او په دغه وجه باندې هغې دغه میچ وګټو. روهت شرما ته بالکل چې کوم پرفارمنس دی هغه بالکل د سټایل ورلډ دی، ځکه چې هم د کپتانۍ حق ادا کوي او ورسره چې کوم دی هم په بیټینګ کې هم خپل کردار ادا کوي. نو 64 رنز یو ځلې بیا کړي، په 13 میچ کې هم 50 پلس کړي. نو ډېر بهترین آوټسټینډینګ پرفارمنس د روهت شرما د سایډ نه، خو په یو کلاړي باندې څه نه کېږي. اوورال که ټیم د انډیا وګورئ نو په هغه کې داسې خاص مزه بالکل په نظر نه راځي. بهرحال خپله رایه راسره کمنټ کې شامله کړئ، انشاءالله ملاویږي نوې ویډیو کې تر هغه ته مال راکړئ اجازت. الله پامان.